الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد لله رب العالمین. پرون تاسو ما عرض کړیو چې نبی علیہ السلام د شعبان په اخرینی ورځ کې صحابه کرام را جمع کړل او یو واعظ یو نصیحت یو خطبه ورکړه. هغه خطبه کې ځنه خبرې تاسو مخې ته وشولې او مابقیه خبرې په نن درس کې ذکر کیږي. نبی علیہ السلام فرمایل وی د رمضان شهر داسی او میاشته یزاد فی رزق المؤمن، پدې کې د مؤمن رزق غزیته ولیکيږي او دا مشاهدین ثابته ده. رمضان نه علاوه دسترخوان دسترګي وغړې او رمضان کې دسترخوان دسترګي وغړې ډیر فرق یور کې. حتی کې یو غریب سره هغه دسترخوان هم څه کله تو وګورئ نو هغه په دسترخوان باندې مختلف قسمه خوراکونه غبرته وي. دا هغه برکت ته چې نبی علیہ السلام فرمایلی او چې شهر مبارک دا برکتی میاشت ده. او دویمه خبره تاسو ته پرون ما کړی و چې دغه میاشت نبی علیہ السلام فرمایي شهر المواسات د غمخوارۍ ول میاشت ده. نو هغې څه صورتونه نبی علیہ السلام ذکر کوي. نبی علیہ السلام وفرمیل من فطر فیه صائما، چا چې په دې میاشت کې یو روژهدار ته افطاری ورکړلو او هغه افطاري سره هغه روژه ماته کړله، نبی علیہ السلام فرمایي چې داسې سړي ته به دوه انعامات ملويږي. یو دا کانا له مغفرة لذنوبه، دې چې بل مسلمان ته روژه ماته ویر کړلو هغه په د خوراک باندې او داسې څه ورکړي و هغه باندې روژه ماته کړله، یو انعام به دا میلاو شي چې الله به دې د ګناهونه معاف کړي. کان له مغفرة لذنوبه، د ده کوم ګناهونه دي هغه ګناهونه به ورته الله معاف کړي. خدای یاد وساتئ قرآن او حدیث کې ځکه ځای کې هم د ګناهونو د معافۍ خبر راغلی ده، نو هغه ځای کې وړه ګناهونه ورنه مراد دي. وړه ګناهونه په نیکو اعمالو سره الله تبارک وتعالی معاف کوي، او غټ ګناهونه هغې دپاره توبې ضرورت وي، صدق دیر سره توبه به وباسي. دویم انعام وعتق رقبته من النار، الله تبارک وتعالی داسې سړی هغه به جهنم نه آزاد کی، جهنم نه به بچ کی، جنت به ورته نصیب کی. تاسو دین اندازه ولګوئ چې دا معمولی غونتې ښېګړه چې روژهدار ته خوراک ویر کی هغه ورباندې روژه ماته کی، الله یې تا ټول وړه ګناهونه معاف کوي او الله تعالی تا جهنم نه آزادوي. صحابه کرامو تپوس وکړلو ورپسې نبی علیہ السلام وفرمایل وکان له دریم انعام مثل اجره من غیر ان ينتقص من اجره شیء. دریم انعام دا ده چې کوم روژهدار ته تا خوراک ویر کړلو او هغه روژه ورباندې ماته کړله، څومره ثواب الله تعالی د روژې ولا هغه ته ورکوي، مغمره ثواب د روژې ولا الله تا ته هم درکوي په دې ورکولو باندې. درې انعام الله تبارک وتعالی په دې باندې ملويږي. خو داسې نه ده چې تا چاته روژه ماته ویر کړلو هغه روژه ماته کړله او هغه ته څه کم اجر ملويږي هغه تا ته ملاو شولو، دا نه چې هغه ته کم اجر دغه کې څه کمې رځي، نه د هغه په اجر کې هم څه کمې نه رځي. الله تبارک وتعالی مغمره اجر تا ته ملويږي درکوي. یو تا د خپل روژې ثواب، بل تا چاته افطاری ورکړلو هغه څه څومره ثواب دا هغومره ثواب هم تا ته ملاو شو. اوس کم خوش قسمته سړی وي یو کس نه دوه نه ډېرو کسانو ته افطاري ورکوي او ډېرو کسانو سره تعاون کوي او د په تعاون باندې هغه روژې ماتوي. اندازه ولګوئ چې الله تبارک وتعالی د په عملنامې کې څومره ثواب لیکي. صحابه وارث کړل قلنا یا رسول الله، موږ نبی علیہ السلام ته عرض کړل چې یا رسول الله لیس کلنا نجد ما نفطر به صائم. غربت ته افلاس ته مونږ کې دومره سخت شي ته کې دا دومره مو سره دولت شي ته کې دا چې مو روژهدارو ته داسې طریقې سره روژه ماتې ورکو، دومره اوس خو مو نه رسېږي، مونږ خو ایله قوت له عمود کې ساده خپله ګزاره مې ایله روانه ده، نو دومره روژهدارو ته روژه ماتې ورکول مو بس کې خو نه ده. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مسقط لبن او تمرة او شربة من ماء. وی دغه کوم درې اجرونه دي الله تبارک وتعالی انسان ته ورکوي، دا نه څه په مړې خېټې باندې هغه باندې افطاری ته وکړه. کچا یو روژهدار ته یو ګوډ شودې ورکړلې، لسی ورته ورکړله، شودې ورته ورکړلې، په هغه یو ګوډ باندې هغه روژه ماته کړله،
او تمرة یا یو کجوره ورته ورکړله، هغه کجوري سره دی روژه ماته کړله. او شربت من ماء یا یو ګټو به ورته ورکړلې د په اوبو باندې هغه روژه ماته کړله. دومره مقدار کې تا تعاون روژهدار سره وکړل، د کم اجرونه 3 انعامات ذکر شولې، دا 3 انعامات ته په دې باندې هم ملويږي. او نبی علیہ السلام وفرمایي ومن اشبع صائما، او چا څه روژه ماتي د روژهدار ته دومره څه ویر کړل، افطار ویر کړلو چې هغه په مړی خټه باندې روژه ماته کړله، نو سقاه الله من حوضی. نبی علیہ السلام فرمایي الله تبارک وتعالى بداسي سړی ته اما د حوض نه حوض کوثر نه الله به ورته ورکی، او څه کله ما حوض کوثر نه دا بوس کی شربتن لا یظما دیبن بیتن د نرزی حتا يدخل الجنه، تر دې پورې چې دا جنت ته داخل شي. معنا دا شولا چې په دنیا کې دغه انعامات شول، او په آخرت کې به ما حوض نه حوض کوثر نه به الله تبارک وتعالى ورته ورکی، چې دې په مړی خټه باندې روژهدار ته افطار ور کړی ده. او بیا په ورځ قیامت کې سخترین ورځ ده او سخت ګرمۍ به تند به په دې باندې به تند رانه شي، او دی حالت کې بدا وی تر دې پورې چې الله تبارک وتعالى جهنم نه به آزاد کی، جنت ته به داخل کی. نو تاسو خپل اندازه ولګوئ چې یو افطار روژهدار ته ورکول هغه څومره اجر ده. زما عزتمندو نبی علیہ السلام فرامین او قرآن تعلیمات باندې زموږ نظر واچو، د دې ټولو خلاصه هم دا ده چې تا وجود نه نورو ته فایده ورسیږي. که چاته تا د ښې خبرې ضرورت ښه خبره ورته وکړه، او که کوم غریب دغه سره مالی تعاون وکړه. قرآن پاک کې مالی تعاون متعلق 3 قسم آیتونه راغلي دي. یو دا د آتو زکات، زکات تاسو ورکړئ، کوم مال الله تاسو درکړی دا ورکړئ. دویم صحابه کرامو نبی علیہ السلام نه تاسو کړو یسالونک ماذا ينفقون، صحابه کرام نبی علیہ الله فرمایي چې دوی تاسو تاسو کې چې دوی څه شي خرج کړي، نو الله تبارک وتعالى جواب ورته وکړو قل العفو. عفو څه ته لیکيږي؟ مفضل عن الحاجه، چې تاسو سره حاجت نه زیاتی کمی پیسې دي هغه الله لاره کې ورکه فقرا او مساکینو باندې هغه تقسیم کړي. دا دویم قسم آیت. دریم قسم آیت انفاق متعلق راغلی دا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کتا سو جنت غواړئ، کتا سو اوچته مرتبه غواړئ، هرگز تاسو اوچته مرتبه نشي حاصلولای حتی تنفقوا مما تحبون، تر دې پورې چې تاسو خرج کړئ د هغه مال نه چې تاسو ته محبوب وي. محبوب کم مال وي، هغه محبوب مال ته خرج کړئ، الله به تاسو جنت در نصیب کړي. دغه ایتونه کله نازل شول نو صحابي د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه نبی علیہ السلام ته عرض کړ چې یا رسول الله ما ته په خپل مال کې محبوب مال مسجد نبوي سره وړاندې یو باغ بیروحا دا ما ته محبوب مال د الله په لار کې دا ما صدقه کړې د غربا او مساکینو باندې. صحابه کرامو کې دا خبره نه و، هغه به چې د الله حکم اورید او فورا به ورته عمل کولو. که ډیرو صحابه متعلق داسې راغلي دي چې کله دغه آیت اوریدلو چې څوک جنت غواړي او چته مرتبه غواړي، الله قرب غواړي، دا قرب دي ته هغه وخت پورې نه ملويږي چې څو پورې چې د خپل محبوب مال هغه خرج کړي نه وي. نو هر ځړي خپل مال کې سوچ کړي د امام مال کې ماته محبوب کم یو دا فورا غوي لګي شي د محبوب مال صدقه کړي دا الله په لار کې. نو علماء کرام فرمایي چې زکات ورکول دغه په هر مالداري باندې صاحب نصاب باندې لازم ده. زکات نه علاوه نفلی صدقه خیر او خګړه دو قسم خلق دي، یو خواص دي یو عوام دي. خواص متعلق الله تعالی فرمایل و تاسو ته په خپل مال کې کوم محبوب مال ده، اتا پلازا ده، اتا مارکیټ ده، اتا دکان ده، اتا گاډه ده، اتا زمکه ده، اتا پلاټ ته تا کوم محبوب شی وي الله په لار کې غرباو باندې تقسیم کا. دا خواصو درجه ده. عوامو درجه څه ده؟ عوامو درجه دا ده چې اتا د حاجت نه زیاتی کم مال وي هغه الله په لار کې صدقه کا، غرباو مساکینو تعاون سره وکړه. حاجت څه ته لیکيږي؟ اتا کوم سرمایه ده، سرمایه به نظیر واچوه، خپل اهل او عیال باندې نظیر واچوه چې ما د اهل او عیال، ما ضرورت، ما د بچو تعلیم، علاج، معالجه دي باندې څومره پیسې لګيږي یو کال، چې څومره پیسې لګيږي هغه سیر تک ما بکیا کمی پیسې دي الله لاره کې صدقه کا، غربا او مساکینو باندې تقسیم کا. دا د اسلام تعلیمات دي، دا د قران او حدیث تعلیمات دي. ما او ته صرف دغه یو آیت اوریدل دا واتو زکات، زکات ورکوي. زکات خو په مال کې 40 مې صد په 40 روپیو کې 1 روپۍ ده، د یو کم 40 روپۍ دام د الله دی، دا تخپل کمال نه ده، دا الله تعالی ته درکړی دا دغه مال. تا باندې نور خلک هم شته، نور ته نه درکړی، تا ته درکړی دا د الله مې ربنی ده. نو ان فی المال حقا سوى الزکات، مال کې حق ته زکات نه علاوه. صحابه کرامو تاسو کړو نبی علیہ السلام یسالونک ماذا ينفقون، الله جواب وکړو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین.
کمال د زکات نه علاوه اول نه اول مور او پلار باندې ودغه مال هغه ضرورت به ورسره پوره کړي. نن ډیر خلک داسې دي چې مور او پلار کور کې د مور او پلار جیب ته پیسې نه ورکوي، یاره د تا علاج ز کوم تا خرج خوراک ز کوم نه، دین علاوه زیاتی پیسې مور او پلار ته جیب د پاره ورکا، هغه به ضرورت دی المسیب او نغوړی زوی به نغوړی فقیر ته به ورکوي، بل څه ضرورت وي هغه تا ته لسو په یا زر روپۍ سوال تا ته نشي کولای، نه ماهانه مور او پلار ته خپل وایسا مقرره ک مور پلار دا تا ته جیب خرچا ده کم ځای کې تا ته ضرورت نور علاج معالجه خواسم ز کوم دغه کمی پیسې د خپل ځان سره کا. دا د قرآن تعلیمات دي. ځان سره دومره پیسې پرېږدي چې تا حاجت ور سره پوره شي، ما بقیه کمی پیسې د الله لاره کې صدقه. فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق رسي ویریږي پته ورته ولګېدل چې نبی علیہ السلام ته مال رغلی ده، نو فاطمه رضی الله تعالی وینځي غلامان رغلی دي. فاطمه رضی الله تعالی عنها پلار ته لاړله چې زم په لاس باندې دغه وړل اندوم همدارنګې وړه کومې او دې طریقې سره اوبه زه راوړم، هغې د وجې نه ما په دې لسونو باندې چپونه راوتلي دي او په اوږې باندې به اوبه راوړم په دې باندې چپونه وتلي دي. نبی علیہ السلام ته به زه هم درخواست وکړم چې ما ته یو وینځه راکړه چې ما سره د کور کم خدمات یا خدمات ښې طریقې سره ادا کوي. فاطمه رضی الله تعالی عنها څخه نبی علیہ السلام ته ورغله، نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېدله، بس جرأت یې نه شو کولی چې نبی علیہ السلام ته درخواست وکړي چې ما ته وینځه راکړه. واپس لاړله، نبی علیہ السلام سره چې کوم وینځي غلامانو هغه ټولې صدقه کړل. نبی علیہ السلام سره دا خبره ذهن کې وه چې فاطمه راغلې وه او ما ته مخامخ ودرېدله او څه مطالبه یې ونه کړله، څه یې ونه ویل. نبی علیہ السلام ورغلو تپوس یې ورنه وکړو بچی نن خو ته راغلې یو ما ته مخامخ ودرېدلې یو ساعت ولاړه وي هېڅ څه ونه ویل، واپس ته لاړلې. فاطمې رضی الله تعالی عنها ورته هېڅ جواب هم ورنه کړلو، لسونه یې ورته مخته کړل، ای بابا دی ما لسونه وګوره. لسونه یې څه وکتل نو کار په وجې باندې میچنې په وجې باندې په دې باندې ټوپې راختلې وي او بیا ورته ویل چې یا رسول بابا جانه ما په اوږو باندې نشانونه دي د مشکیزې د اوبو د وړلو راوړلو، زه خو دې دپاره راغلی یم چې ما ته که یو وینځي یو غلامي چې دغه کم کارونه دي ما سره کارونه کوي زه دا نشم کولی. زما عزتمندو انسان هر تکلیف برداشت کولی شي خو د اولاد تکلیف نشي برداشت کولی. دا هغه سړي ته پته لګېږي چې کله یو بچی خپل پلار ته خپل دک درد اظهار وکړي. نبی علیہ السلام په زړه باندې به څه تېرېدله. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل بچی وی کم صدقه ما ته راغلي وه او کم دغه مال ما ته راغلی و بچی ایما نوري بصرې ته خو د بدر صحابه کرام څخه کم شهیدان شوي بدري صحابه کرام هغوی کوي کم یتیمانانو هغه تا نه زیات حقدار و، نو ما دغه وینځي غلامان ما هغوی ته ورکړل. بچی ته مه خفه کېږه، تا ته یو داسې عمل ونه ښیم چې هغه ته کوي او دا ټول کارونه به تا ته آسان وي. وی بابا خامخا یې ورته وښایه. نبي علیہ السلام ورته وفرمایل چې کله شپې ورته کي 33 کرته سبحان الله 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر یا د دنیا څومره کارونه دي ټول به ته آسان شي. او دا مجربه وظیفه ده چې څوک ملازمت کوي څوک کار کوي دنیا کار کوي چې دا عمل هغه کوي شپې سملي 33 کرته سبحان الله 33 کرته الحمدلله 34 کرته الله اکبر چې څنګه ډیوټي یې الله تبارک وتعالى ډیوټي ورته آسان کړي. نبی علیہ السلام تعلیمات دادي چې کور د پاره سہولت نه نور خلقو د پاره سہولت ما او تاسو هم دغه تعلیم ده. یو بل موقع باندې نبی علیہ السلام کور ته راغللو، فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته د رخم ولې و پرده لګېدلې ده او حسن صاحب یو کتل هغه په لاس کې یو بنګړی ده. نبی علیہ السلام پرده مو کتل هغه بنګړی مو کتلو ودرېدو او هېڅ جواب یې ورته ونه کړل، واپس لاړلو. نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی عنها پریشانه شوله، وی بابا خو راغلی و خو څه په وجې باندې خفه شولو بیا واپس شولو فورا پسې ویرغلی بابا تاسو کور ته راغلي بیا واپس شولې څه مسله وه؟ فورا هغه پرده یې لرې کړله. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل وی زه دا نه غواړم بچي تا ته زه دا نه خوښوم چې دغه پرده په کور کې د رخم وله لګېدلې وه دغه بنګړی د حسن په لاس کې و چې د دې شیانو متعلق په ورځ د قیامت کې تا ته سزا میلاو شي، زه دا نه خوښوم تا دپاره. څه معنا شوله؟ آیا دا شیان جایز نه دي؟ نه جایز دي، خو لیکن څومره نعمتونه زیات وي په ورځ د قیامت کې د دې تپوس به تا نه کېږي. ولتسألن یومئذ عن النعیم، کم نعمتونه الله تا باندې کړي دي تپوس به تا نه کېږي. بهر حال د دغه حدیث تعلیمات ما او تا ته دا دي چې په رمضان کې دغه تمرین ده او مشق ته چې ته به نورو خلکو سره تعاون کوي او دا تمرین ما او تا ته دغه سبق را کوي چې د رمضان نه علاوه په 11 میاشتو کې لکه څنګه په رمضان کې ته تعاون کوي رمضان نه علاوه هم ته فقرا او مساکینو سره تعاون کوي او دغه معمولی غونې تعاون دومره اجر ده چې ته ولګېږي د یو سړي کامل حاجت ته پوره کې تا ته الله تبارک وتعالی څومره اجر درکوي.
او اخر کې نبی علیہ السلام او فرمایل او هو شهر د داسې میاشت اوله رحمت اول عشره رحمت په دې کې رحمتونه وريږي و اوسط مغفره او درمیان کما عشره د مغفرت ته په دې کې بخنه کوي الله تبارک وتعالى عبادته واخر عقتكم من النار او اخرنی کما عشره د په دې کې الله تبارک وتعالى جهنم نه خلق آزادای او اخري جمله نبی علیہ السلام فرمایل ومن خفف عن مملوکه فيه چا په خپل ملازم خپل خادم خپل مملوک سره نرمۍ وکړه هغه باندې اسانتیا وکړه په دې میاشت کې غفر الله الاعلى بد تبخنو کې واعتقه من النار الله بدا جهنم نه آزاد کی د دې هم دغه مقصد ده چې تا وجود نه نور ته فایده ورسیږي راحت ورسیږي نو ما او تا ته په کار ده ستاسي طریقې سره ژوندۍ خپل سہولت بنتی نور خلکو سہولت هغه مقدم کو ان شاء الله الله به ما او تا ته دنیا کې هم خوشاله ژوندۍ راکړي او آخرت کې هم خوشاله ژوندۍ راکړي الله د مو تاسو ټول ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي الله د څه مولتي قبول او منظور کړي په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي الله د رمضان انوارات او برکات مو تاسو ټول ته نصیب کړي الله مو تاسو روزي تراویح طاعات او عبادت قبول او منظور وګرځي الله چې څه قسمه پریشانی ختمه کړي چا شری مقاصد غیب نه پورا کړي الله چې رزق تنګ رزق وسیع کړي چا کورونو کې پریشانی وي الله پریشانی ورته په خوشاله باندې بدل کړي به اتفاقی ورته په اتفاق باندې بدل کړي کله قوم متعلق دعا وکړه دغه قوم په دین او په دنیا باندې خسته لري چا پیر څوره قومونه دي پر امت مسلمه باندې د امن او د خوشاله ول چې درونه وغړول کړي امو تاسو حقداران وفاتی والدین ټول قبرونه نور نه ډکې کم ژوند دي الله ټول ته عافیت صحت نصیب کړي دا سي دعا وکړي چې خدایا اته د ازمایښونو امتحاناتونه به د ازمایښ به د امتحان مو ټول کامیاب کړي الله مو سره عافیت معاملہ وکړي کرم او مهرباني معاملہ وکړي الله مو سره آسان معاملہ وکړي الله سہولت ولا معاملہ وکړي الله اته د سختیونو موسدل کړي دنیا کې هم خوشاله ژوندۍ نصیب کړي الله قبر کې هم خوشاله ژوندۍ نصیب کړي الله په حشر کې په جنت کې هم خوشاله ژوندۍ نصیب کړي الله مټولو نه رضی شي او فیض امر الى الله ان الله بصیر بالعباد